السلام علیکم. پاکستان د ویسٹ انډیز نه دویم ټیسټ میچ اوګټلو. د دوه میچونو ټیسټ سیریز و چې یو ویسٹ انډیز ګټلې د ډومبنې اور دویم میچ کې پاکستان ویسٹ انډیز ته په 8 وکټو باندې یو غټ شکست ورکو. پاکستان تقریبا 3 کاله پس د خپل کور نه بهر ټیسټ میچ وګټلو. مطلب د پاکستان نه بهر پاکستان 3 کاله پس ټیسټ میچ وګټلو. لاست ټیسټ میچ پاکستان په 2023 کې د سریلانکا نه ګټلو اور 2023 نه پس 2026 کې پاکستان اوے ټیسټ چې کوم ویل کېږي ورته کوم چې د پاکستان نه بهري نو هغه پاکستان 3 کاله پس وګټلو د ویسٹ انډیز نه. هغه هم د بابر اعظم په کپتانۍ کې دویم ټیسټ میچ د پاکستان په سیکنډ اننګز اور د پاکستان د سیکنډ اننګز په بالینګ باندې ډیټیل سره خبره کو ځکه مخکې ویلاکس کې الریډي مکمل سکور کارت تاسو سره ما شریک کړو. خیر په دې ویلاک کې به هم مکمل سکور کارت باندې خبرو کو. پاکستان په 8 وکټو باندې ویسٹ انډیز نه دا میچ ګټل دی. ویسٹ انډیز ډومبنې بیټینګ کړو ټاس یې ګټلو. ډومبنې بیټینګ یې غشلو چې 344 رنزونه ویسٹ انډیز په ډومبني اننګز کې جوړ کړل چې پاکستان ورپسې په ډومبني اننګز کې 387 رنزونه جوړ کړل. تقریبا 43 رنزونه پاکستان قرض ورواړلو په ویسٹ انډیز باندې. بیا ویسٹ انډیز په دویم اننګز کې 117 رنزونه جوړ کړل. 117 رنزونه ویسٹ انډیز جوړ کړل او 43 په د پاکستان قرضو. نو پاکستان ته تقریبا 76-77 ټارګټ ملو شو چې دغه 76-77 رنزونه پاکستان د 2 وکټو په نقصان باندې پوره کړی دي. بابر اعظم او عبدالله شفیق ویننګ شاټس وخلی دي. په هغه هم ډیټیل سره خبره کو چې د ویسٹ انډیز په سیکنډ بیټینګ باندې مونږ خبرو کو په 117 رنزونو باندې د ویسٹ انډیز ټوټل ټیم آوټ شوی دی. 117 کې کیون هو 34 رنزونه جوړ کړی دي. 17 پکې راستن چیز جوړ کړی. نو ټول ټیم چې کم دی 0-3-0-9-2-1 شایهو 15 جوړ کړی دي. 13 پکې عامر جانګو جوړ کړی دي. اور د پاکستان له طرف محمد علي 11 اورونو کې یو 10 رنز ورکړي. یو وکټ یې غشتلې ده. عبیر شاه 4 اورونو کې وکټ یې هم نه ده غشتلې. علي عثمان په 10 اورونو کې یو کم 4 وکټي. ساجد خان په 12 اورونو کې 2 وکټي. ساجد خان with the bat and with the ball outstanding performance کړی دی. بیا ورپسې په سیکنډ اننګز کې پاکستان ته 77 رنز درکارو چې پاکستان دغه 77 رنزونه د 2 وکټو په نقصان باندې جوړ کړی دي. اذان اویس په 18 آوټ شوی دی. امام الحق په 9 رنزونو باندې آوټ شوی دی. عبدالله شفیق 24 رنز نټ آوټ او بابر اعظم هم 24 رنز نټ آوټ جوړ کړی دی. بابر اعظم 2 چکی او 2 چوکي وخلی دي په خپل اننګز کې. عبدالله شفیق په 24 رنزونو کې صرف یو چوکا وخلی د بابر اعظم خو بیټینګ کړی دی. یعنی خ سټرایک ریټ سره په ټیسټ میچ کې بیټینګ کړی دی. 2 وکټ چې کومه د پاکستان پر وتلی د یو جایډن سیلز غشتلې ده او یو شمار جوزف غشتلې د ویسٹ انډیز بادرانو. نور د ویسٹ انډیز بادران چې کوم دی هغه وکټ په لاسو نه دی راغلی. حالا دویم ټیسټ میچ پاکستان د ویسٹ انډیز نو غټلو. د 2 میچونو ټیسټ سیریز چې دا ډرا شو. یو ویسٹ انډیز غټلې دی او یو پاکستان غټلو. سره پاکستان انګلند سره ټیسټ سیریز ویجی. خاص کر موږ خبرو کو 3 کاله پس پاکستان اوے ټیسټ میچ غټلو چې لاست ټیسټ میچ پاکستان په 27 جولای 2023 باندې د سریلانکا نه غټلو په سریلانکا کې کولمبو ګراوند باندې چې کې پاکستان په 222 رنزونو باندې او په یو اننګز باندې سریلانکا له شکست ورکړو او پاکستان دا سیریز 2-0 سره کلین سویپ کړو جی. دینه علاوه اوس پاکستان دغه ټیسټ میچ غټلو نه پس 3 کاله پس په 2026 کې په 5 اگست 2026 باندې پورټ اف سپین ګراوند باندې د ویسٹ انډیز نه ټیسټ میچ وګټلو. اوے ټیسټ میچ په کور کې پاکستان میچز غټلی 2023 نه پس او 2023 نه پس اوے ټیسټ میچز پاکستان 2026 کې وګټلو. جناب مکمل سکور کارډو پاکستان کرکټ فینس د مبارک ویډیو رضایت مننه. والسلام.